تر آدم علیه السلام پر ورسول موسی علیه السلام ته فرمایي چې ګوره اے امام غزالي ما خو تا د استبدال مسلک معنا دا چې خالصتان هم چی شي امام غزالي چپ کړي دغه بعد دوی په ډېر په ادب په احترام سره خبره وکم او وای ولې دا الله رسول ته ما له دا وای کته چې اجازه راکې خبره وکم ته او وای کا ورڅ چې تا د الله جل جلاله د منتر په کې ته وایې ستا په لاس کې چی شي قال يا عصاي دارت الدعوة عصاي سبك أتوكل بها أوش بها على غنمي تازو شان بسبرم ميجي بدخكم درخت براتكم سبعي بكم ليوان بكرزو الله جل جلاله سبتا درتوي چستا بناس کی چیز دی نتا بداو تو چکندا لړګای دی دا بداو ته تداول ته صدا کار په کوم دا کار ته چې ستیم لا مع عاشق ستیم مع عاشق خبر زیاتوي هغه څه خبره وکي دا عاشق زیاتوي خبر وشوي باید چې دوی ته چې دا هم کلام زیات شي په دیو جمال تاسو کلام زیات کړي او موسی علیه السلام وویل بشک د نبی امت الله جل جلاله تمره تذکر چې علماء کرام تمره مرتبه بلند دي چې دا بني اسرائیل د مرتبه زیات ترمو دوستانو اصحاب کرام خصوصا داس اصحاب کرام ترسيني ساغا الله جل جلاله يورث نوح عليه الصلاه والسلام تستتب الله جل جلاله جبريل امين ترى ولا زري ولا بس ده بلا نغرك قافله درخت ولادي دا درخت بکاټه دا درخت براړي بیا په دریا پر څنګه دي بدل بکشته جوړ کې نوح عليه الصلاه والسلام لاړې هغه دبر لګیانې راړل درخت راړلې هغه کاټ کړي تختی جوړ کړي بیا پکشته ټول تختی ولګولې حق کشته جوړ کړه بیا جبريل امين بیا ورته ولې دا رسول يا نوح تبدا چمکه څومره لګیانې لګولې دي په ټول لګیانو باندې د ټول انبیاء کرام رسول الله بولی کې دا پورس ټول انبیاء کرام رسولان څومره یو لک سلور زر زیات پیش انبیاء کرام د ټول نمونه ولیکل په اخر کې سلور لګیانې زیات شول اخر تخته باندې حضرت محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم نمونه کړي بیا هم سیرتا په پای کې سلور تخته دا رقم پاتې شوی چې پر هغه باندې نوم نه ولیکل بیا جبرائیل امین ورته جبرائیل امین ورته فرمایي چې انو الله جل جلاله فرمایي وای دا سلور لګیان سلور تخته چې پاتې شوی په دې کې د خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیکل خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولیکل خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ ولیکل خلیفہ رابع حضرت علی کرم الله وجهه ولیکل دا هغه ټیم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ټیم په دنیا کې وجود نه لري د عمر او د عثمان او د علي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مجمعین دا هو اتم وجود نه لري هغه ټیم کې الله جل جلاله خبر ولي چې زما خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفی په دنیا ته راځي بیا به دا څلور کسان پوخ یاران وي بیا الله جل جلاله داسې مرتبه ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله صداقت نصیب کړي دا صداقت نصیب کړي چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام بیمار ولي په کور کې پروت ولي دومره بیمار ولي چې نه بدن کار کوي نه پښې کار مبارک کار کوي نه لاس مبارک کار کوي حکم یې وکړی دا عشره مروا ابا بکر فليصلي بالناس ورسل ابو بکر صدیق امر وکړه چې نبی علیه السلام فرمایي چې راځي مسجد نبوي ته اتجمع ورکړه النبي عليه الصلاة والسلام خلافات أول على جل جلاله النبي عليه السلام بركات باندې خاک وردګار وخليفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نصیب کړی دا وجه دی چې د خپل ځان وقف کړی د ځان په سیمه نه ورته ورکړي فرای ځان تصدیق فرای ایمان کامل ایمان نبی عليه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ټیک مسلمان نه ولې یو بت عبادت کوي په بتخانه کې ناس ولې وبت کتل بوت خان نه کوي په بوت باندې دوړو پرتا ولا په بوت باندې مچان ګرځیدل بوت خان نه کوي چې دا څنګه بوت د ځان دوړو نسبت کوله دا څنګه بوت د ځان مجلس سره دا ما خندل دا د ځان وکیل نه څنګه ګرځولې دا د ځان پېښوا او رهبر نه څنګه ګرځولې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا سوچ وره چې زه په دا کلی کې په دا مکه مکرمه کې یو دار کم سره غواړم یو دار کم سره غواړم چې خبره پېږي شي چې هغه ما ته لار را وشي چې هغه ما ته دار کم پېښوي یو دار کم خدای ذات را
وشي چې هغه زما رهنمایي کولی شي د ځان رهنمایي خو کولی شي چې زما رهنمایي وکړي نو سوچ ورغلی هغه ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ټیم تازه نبوت پر نازل شوی ولی مبعوث ولی نبی علیه السلام ډېر پریشان ولی په خپل کور کې ناست ولی په مسجد کې په عبادت په خپل کور کې عبادت باندې ناست ولی سوچ ولی چې زما د نبوت دعوت دا به اول به چا ته کوم په ښځو کې الله جل جلاله فضل سره په ښځو کې اول ایمان حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په نبی علیه السلام ایمان وړي په کشریانو کې علی کرم الله وجهه په نبی علیه السلام ایمان وړي په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ایمان وړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو ما سوچ وړي چې مکه مکرمه کې خو دا رقم سره نشته یو سره دی چې امین نبی علیه الصلاة والسلام ته مکه مکرمه خلکو امین ورته ویل دا وجه دی د وشتونکو وشتیا به ویل چې کومه خبره به وکړه د الله په فضل سره خبره به غره کم کېدله ولي د پیشوا د انبیاء کرام د ټول امامانو انبیاء کرام امام ولي نبی علیه الصلاة والسلام د اخر روان سو په دې نیت چې زه ورځم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول دعوت ورکړ ولې هغه زما ډېر یاد دی زما د هغه سلام دعا ډېره ده که چیرې ماته خطر پېښېدله نو اول به دی راورسي که نه پېښېدله په الله فضل سره نو اول به دعوت له ده روان سي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې خوا روان سو نبی علیه السلام اخر روان سو په لاره کې مکالمه سره وشوله نبی علیه السلام فرمایي چې ابوبکر پر کومه خوا روان یې ابوبکر ورته ویل چې الله رسوله زه خو تا ته روان وم زه خو ستا ملاقات ته روان وم نبی علیه السلام ودې چېرته کښېناستل ول هغه خیر وایي څه وجه وله ولې د الله رسوله نه مې بتخانه کې ناست وم خپل بت خوند نه راکولی د خپل بت وما ته خوند نه کېده دغه عبادت ماته خوند نه کېده زه به تا ته روان ولم چې وما نه داسې ذات راوښیه ولې ته ما په یو بتخانه کې په عبادت نه لیدلی ستا عبادت ماته نن یو غټ باچا یو غټ هغه ټکي به لوی بادشاهان د عبادت پکې سجدې به کېدلې و بتانو ته به سجدې کېدلې ما ته د یو باچا مخ ته عبادت باندې لیدلی د یو بت مخ په عبادت نه لیدلی نو ظاهره دا ده چې تا یو جلا ذات لرې ته به ماته یو داسې ذات راوښیه چې هغه زما رهنمایي وکړي او ماته عفو وکړي زما مخ ته ژوند راسم کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې زه هم په کور کې ناست د الله جل جلاله خوشکده پیغمبر یم ما ته الله جل جلاله نبوت راکړی زه نن ورته رالم سړی اول دعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه درکوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل خبره نه ده کړې فورا ویل یا رسول الله وما ته کلمه وایي زه ګوایم کوم پر دې خبره چې دا بل حق د الله رسول یې وکړه هغه کلمه په ویل په نبی علیه السلام بل هذا عمر فاروق رضی الله عنه دا رقم شجاعت دا رقم دی لري حق واقعي عالم داسې عمر رضی الله عنه چې ستیم ابو جهل بار مکه دا اعلان وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سر کچا مبارک و ما د چراولې زما غل دومره انعام کوم شذ به کوم میز به کوم او شان به لا سرو زرو ډکلو هیرو ډکلو سونا ډکل کوم عمر رضی الله عنه بل څوک داسې نه ولې یو عمر رضی الله عنه ډېر دی لري هغه ټیک عمر رضی الله عنه دا رقم صحابي ولې دا رقم صحابي ولې چې سټیم چې دی مسلمان نه ولې په کوم لیاره په کوم کلي کې چې دی اوسېدلی تر ده به الله چا په غټ اواز غږ نشي کولی چې څنګه دی په ایمان باندې ایمان یې راوړلی بیا الله جل جلاله دا رقم یې دبدبه ورکړه چې په کومه لیاره به تېرېدی په هغه لیاره به شیطان نه تېرېدلی داسې دبدبه یې ورکړه الله جل جلاله نو عمر روان سره تر روان سره یو بل صحابي ورته راغلی هغه ورته فرمایلی چې عمر نن پر تا خوله رابهېږي ښکاري چې ته به چا په جنګ پسې روان یې عمر ورته وفرمیل چې ځم نن د هغه د نبي علیه السلام هغه غریب سړی هغه فقیر ملنګ سړی د هغه نن سر وړم انعام دی و ماته هغه ورته لاړ سه د خپل خور ایمان وړي د عایشه هغه چې لاړې هلته ورغلی کور ته په کور قرآن مجید تلاوت شروع دی عمر رضی الله عنه پټه خوله ورته کښېناستی د قرآن مجید تلاوت یې واورېدلی پر هغه ځای په زړه کې ارام راغلی نو ویل دا قرآن مجید و ماته راکړه زه ګورم زه مچوم خور ورته ویلې چې هغوی نه در کوم چې غسل دې نه یې کړی هغوی نه در کوم چې ته په ایمان باندې مبعوث شوی نه سټیم ایمان راغلی بیا الله جل عمر رضی الله عنه بس کم نیت را روان شولې الله جل په کم نیت باندې روان محترم دوستانو دا اصحاب کرام دا الله جل جلاله دا رقم امت را ګرځولي دي چې بیا په قرآن مجید کې الله جل په خپله فرمایي رضي الله عنهم ورضوا عنه معنا دا ده الله جل جلاله فرمایي زه له دغو اصحاب کرامو څخه خوشحاله یم دغه اصحاب کرام دي نه ما خوشحاله شي یو مالک دا ووایي چې زه له نوکرانو نه یم خوشحاله
دا نوکران دي نوکران دي سم خدمت کوي د دې زما زړه شي یا دا بیا دا رقم ذات دی چې دا الټه داسې فرمایي زه له خپلو امت بندګانو خصوصا د نبي علیه السلام په امت کې له اصحابو کرامو څخه خوشحاله یم رضي الله عنهم ورضوا عنه دې د ما راضي شي زه ځم راضي یم دا بشارت د جنت دی دا بشارت د نبي علیه السلام د قرب دی محترمو دوستانو دا ورځ هغه ورځ ده چې ټول امت د نبي علیه السلام نن سنت ابراهیمی هغه سنت ابراهیمی چې په تیر شپو کې مینا ولا عرفات ولا سعی ولا یا عباد بس عام قربانی وټول امت د وجه دی دا چې هغه انسان په خپل فروج قربانی وکي د وجه دی دا انسان دی هغه سنت ابراهیمی څنګه ودی کی بل خپل ځان عبادت دعا او الله زوړي بل الله جل شکر حمد ادا کی چې انسانانه حلاليږي بل دا محترم دوستانو دا یو سبق دی مو استاد دا مشته سبق دی چې کوم حیوان په قربانی کې خصوصا په قربانی کې بعض روایت کې خیرات هم راغلي دي چې په خیرات کې هم دا احناس د الله جل جلاله په جنت کې راځي چې انسان د الله جل جلاله په لاره کې دا کوم ځان وقف کې لکه حیوان بیا الله جل جلاله د انسان تم په ځون په دین په دینداري کې برکت ورسوي څلور دوستان وخت رسولي دغه اختر په دغه کې خاص کر ډېر خلک دا کمی چې هغه شرکت کړي په قرباني کې بیا په قرباني کې د یو تناسوي بعض خلک پرکیان کس خبره نه مبدا او کسانو کې ځان ته مصر نه معلوم کړي وکیل نه معلوم کړي علماء کرام فرمایي چې دا او کسان دي وزن په خپل مابینس کې دا وایي چې یو سړی مصر وګوري ته یا تزموج وکیل یې ټول ورته وایي یو بیا دا انسان چې سټه په کسابي باندې علالوي دا انسان دا نه دی چې بس کسابي را چې پکې علال کې پټ خپلته نه دا انسان دی و دا کسابي ته وایي چې تزموج وکیل یې تزما وکیل تزموج د زده او کسان وکیل یم تبع زموج وکیل یې د قرباني دا قرباني علال تکبیرات په زور وایي ثواب بل محترم دوستانو ډېر خلک قرباني علماء کرام فرمایي په دا قرباني دې په کلی په دیهات کې اکلی والا خالد سهار موږ کې خپل قرباني کوي هغه د خپل موږ نشته خو بعضې خلک په بازار کې هغه د خپل د بازار موږ پر واجب وي هغه انسان درته وي هغه انسان هلته وي علماء کرام فرمایي نبي علیه السلام حدیث شریف دی چې کوم انسان باندې اختر موږ واجب وي هغه انسان قرباني د اختر د لمانځه نه مخته ادا کوي هغه اختر هغه نه دی جایز باید چې دا انسان هغه الور کی تر هغه وخت پورې چې ما د اختر موږ نه کړی هغه وخت پورې د ما قرباني ما نه لوه ولې په دې کې اسمه حصه ده دې کې اسمه مې نه ګټله بل محترم دوستانو دغه ایام التشریق دغه ورځې دغه انسان کوشش کوي چې عیدګاه ته تیم تکبیرات په زور وایي علماء کرام فرمایي وایي چې کوم انسان تکبیرات په زور وایي بیا په ګلۍ کې روان وي الله جل جلاله دا ګلۍ فخر کوي په نور ګلیانو باندې یعنی دا غلیاره فخر کوي په نور ګلیانو باندې بل محترم دوستانو په دغه انسان په زړه کې سکون پیدا کېږي د الله قرب ورته نصیب کېږي بیا چې څه عیدګاه وشوه جمهور علماء کرام دا فرمایي چې دا انسان کور ته روان ولې دا تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات وایي بل محترم دوستان علماء کرام فرمایي ډېر خلک دا قرباني علالوي دا قرباني باندې بعضې دا رقم نومونه واخلي چې دا قرباني ده د پلانې سړي ده الله اکبر نه پروايي علماء کرام فرمایي ودا خالد اوله په زور بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر به چاړه پتیری بل علماء کرام فرمایي وایي کوم چې آیاتونه زدي یا قران مجید دا لفظ زدي هغه دا وایي اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت اول المسلمين دا آیات درې آیات دی وایي بیا بسم الله الله اکبر وایي کله چې اعلان نشي هغه سر په زور وایي بسم الله الرحمن الرحيم الله اکبر دا تکبیرات په زور وایي قرباني علی الاول دغه بیا ډیره افضل بهترینه خبره فزړه کې ویل خو بالکل جایز ده بعض علماء کرام فرمایي وایي کوم انسان ډېر خلک دا کوي دا قرباني حلال کړي نه وارې رد وي او جانور زور وي د دغه خو بس جلدي وسی هغه تکبیرات یې چې په یې کې ادا کړي علماء کرام فرمایي دا انسان مسلمان دی دا انسان په ایمان تازه دی منور دی دا قرباني حلال ده دا جایز ده قصدن کې نه وره بیا دا قرباني مرتاح محترم دوستانو د دغه شانو ډېر خیال ساتو بل تکبیرات که انسان یوازې لمونځ کوي هم د خامخا یو وار ویل واجب
2 واري ویل سنت 3 وار ویل مستحب دا هر منځ بعد فرض منځونه هر منځ بعد خصوصا په جمع سي ویل دونه په زوره چې دې په خپل په غوږو اوري الله اکبر الله اکبر دا کوم درمیانه आवाज دا کوم نشته په زوره یا درمیانه आवाज چې ته په خپل اوري دا حجان صاحبان اوریدلی دي درمیانه आवाज کوي دا کوم درمیانه आवाज کوي دا هر منځ بعد کې انسان یوازې افراد منځ کوي کله اجتماعي په جمع سره منځ کوي دا تکبیرات ویل دا پر انسان واجب بل محترم دوستانو وز اختر منځ کو اختر منځ اختر منځ کوم پشپش تکبیر زواید باندې دوه رکعات واجب پشپش تکبیر زواید باندې خاص الله تعالی را اقتداء د پدې زیر امام سي اخذ بالقول کعبه شریفه الله اکبر یا سبحانك اللهم ولا اله غيرك پوری بیا به الحمد لله دا شان زنویم تاسو به خالص بسم الله الرحمن الرحیم بلا بسم الله بويس بیا به هغه باندې درې ورته تکبیرات وجود بلا سوس الله اکبر درې وری بیا به هغه باندې ځلا سپورت قرات وسیم فتحه بیا قرات بیا رکوع سجده دا کوم یو رکعت پرسي په دوم رکعت کې په اوله قرات کې فتحه قرات ورکیږي بیا به هغه چې رکوع تلو د رکوع مخه به تکبیرات وای تکبیرات دا فرض واجب دي خامخا انسان غیر لاس نه پورته کی الله اکبر دی وای الله اکبر دا دی وای بیا د غوږو ته لاس ور نرمۍ ته د غوږو نرمۍ ته دا نرم غشته و دغه لاس ورل علماء کرام فرمایي دا ډیر افضل او بهترین څه خبره درمو دوستان د دوه شام په مسجد په منځ کې خیال ساتل د قرباني خیال ساتل دا درکم شان دي دا ډیر باریک شان دي د انسان بزایسي د ډیر توجه کول ډیر په احتیاط ډیر په خیال سره ساتل بس دغه موزیک بل د منځ بعد علماء خلکو دا پټ سره واورس خطبه اوریدل دا واجب چې کوم انسان د اختر منځ کوي اخترای کوي دا انسان باندې خطبه اوریدل واجب خطبه نه اوریدل نو څه مخته دا بالکل جایز نه ده بعض علماء کرام فرمایي دا انسان خپل منځ خراب کړي بس محترم دوستانو خطبه اوریدل واجب دي شپږ تکبیر زواید نور هغه رقم دي 2 رکعات منځ کوم